يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أولا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سورہ بقرہ مضمون را روانو آگئی که منگا دیزای ترا رسیدلیو چه بنی اسرائیل تاسو خو دی محمد رسول الله خبر او منی ځکه په تاسو رب کریم ډیر نعمتونه کړیو نو د چې کم نظام خلافت راوړه دی هغه نظام خلافت اومنی او تسلیم کړي کله چې د هغې خبره کېده مینس کې د دی پلیتۍ شروع کړې چې کله تاسو کې خبائث او ګندګۍ رالې نو بیا درنه موږ خلافت واغسته او د بني اسرائیلو نه لاړ خلافت راغې بني اسماعیلو ته هغې کې پلیتو کې او دا غي په ګندګو کې او ګندګي دا و چې دای دا الله سره کړي لوزونه ماتول دویم دا د الله اوامرو کې ټال مټول کو او دریم دا د پیسو د پاره او د خزو په سر رشتو د پاره هغه چې ده قتلونه شروع کړه د انسان وینه تویولا مسلمان روینه به تویولا صرف د پاره د لالچ بیا غزای نه ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې مخکینی مضمون کې الله ورته وایي چې د نظام خلافت خلاف مو وکړه نو ناکام شوی کستاسو د کلی زندگی وا که د بانډې زندگی وا او که شهری زندگی وا او چې دا پلیتۍ در کې رالی نو اوس تاسو زړونه د کاڼي نه ډېر سخت شو علما درې قسمه وي نو کاڼي درې قسمه وي سکانو نه اوبه ډېرې روانې شي ډېر څه سیراب کې علاقې او سکاڼي هغه چې هغه لږه اوبه ترې نه وځي او لږ خلک سیراب کي او سپي نفسه په خپله مهذب وي نو دغه شانتې علماء کرام سکاڼي په خپله چې دی د الله د یارې نه ارغړي نو دغه شان علماء کرام درې قسمه دي سچ دی نو هغه دنیا سیراب کی سخپل گرد و نوا علاقې سیراب کی او صداوی چې پی نفسه معذب وي چاته رکاوټ نی سو خو گمراه کوي نه استاسو د دینه لاړی گمراه شوي نو د مقتدا جوړېدو قابل نه چې خلک تاسو پسې روان شي نو اوس د هغې نورې پلیتۍ ذکر کوي چې تاسو کې کله نقض عهد او ټال مټول نو زړونه مو دومره ګنده شو چې نه تاسو دنیا سیراب کوئی نه علاقه نه خپله در کې انسانیت پاتې شو تاسو اوس د مقتدا جوړېدو قابل نه یې اوس نورې پلیتۍ ذکر کوي هغې کې ورته دا وایي چې ته د ملګرتیا قابل هم نه ته محرف
بل منافق نو چې محرف او منافق شوي د ملګرتیا نه چې زه د ځان سره ملګری کم په منافق اعتماد نه نو دریم ورته وایي تا کې دا پلیتی ده چې د جنت ټیکهدار ځان ته وایي او بل دا ده چې په خپلو لاسو کتاب لیکي او د هغې نسبت الله ته کې نو شاګردۍ کې هم نشي راتلی د شاګردۍ هم نه لہذا ستا ځای جهنم دی او دا ستا دا دعوا چې زه جنتیم نو یاد ساته دا غلطه ده جنت ته به تابعدار د محمد رسول الله بوزم نو هغه ذکر کوي هغې له بشارت بیا یې نورې پلیتۍ ذکر کوي چې تا کې دا پلیتۍ هم رالی چې د الله اوامر به او احکامات نو هغه به دې ماتول او چې کم نه به الله منې کړي وي نواهي هغې له به راتلی او په زړه دې مهر ولګېد ولې دنیا دې غوره کړه اخرت دې هیر که او دنیا دې غوره کړه نو ځای به دې خو جهنم وي خو عذاب به دې هلکام نشي ځکه تا د الله اوامر پرېښودل او منهیاتو له رالی افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ دا آیاتونه موږ دې کې څه ویلو خو زه دوباره وامه ځکه هغې کې مضمون موږ نه لغونې ګډ وډ شوی په دې و چې هغې کې څه آیتونه پاتې شو هغه بیا په تېر درس کې موږ ووې افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ ان یؤمنوا لکم چې دا یهود او نصارا تصدیق به وکړي ستاسو حالانکې یو ډله ده لویه ډله د دی نه اوري هغه کلام د الله بیا تحریف کوي په هغې کې اړوي هغې لره د خپل مقصد نه پس د هغه نه چې ښه پوه شوي دی په هغې وهم یعلمون او پوهېږي په ګناه د تحریف باندې افتطمعون کې دې له خو چېته هغه مایک راړه چې دا کېږي نه دی که اوس داسې کم دی ذرا بره کړم هغه د بیا دا سټ داسې بجم دې ځای ته راځي نه بیا آواز نه دا کوي دا به ما دې ته دا شانتې کړی کلک غوندې ول راړه صحیح ده غوږ نه راکته نه بس صحیح ده افتطمعون کې خطاب مؤمنانو ته دی او استفهام انکاری دی مطلب دا تمه د دی نه مه کوئ او یؤمنو په معنا د تصدیق دی صله کې لام راغلی دی معنی دا افتطمعون آیا مسلمانانو تاسو تمه کوئ چې دا یهود او نصارا تصدیق به وکړي ستاسو چرم نه ولې حالانکې حال دا دی دی یوه لویه ډله منهم د دونا یسمعون اوري هغوی د الله تعالی کلام ثم یحرفون بیا اړوي هغې لره د خپل مقصد نه من بعد ما پس د هغه نه عقلو چې دی ښه پوه شوي په مقصد د هغې باندې وهم یعلمون او دی پوهېږي په تحریف د دې په ګناه د دې تحریف دوه قسمه تحریف دی او تحریف دواړه قسمه مولیان کوي امیان نه کوي یهود مولیانو یو تحریف هغه دی چې د هغې الفاظ بدل شي د یو لفظ په ځای باندې بل لفظ کېښودی شي دا هم تحریف دی دویم قسم تحریف هغه دی چې لفظ په خپل ځای وي خو معنا بدله شي معنا داسې وکړي چې د قرآن کریم د نورو آیاتونو خلافي معنا داسې وکړي چې هغه د احادیثو خلافي د قواعد عربیه خلافي دارنګې د خیر القرون د سوچ او د فکر خلافي داسې معنا وکړي او هغه واړئ
د هغې مثالونه ګڼ دي. مشرکینو کې هم شته تحریف کوي، وایي یاره جي پیغمبر عالم الغیب دی، نو د هغه آیاتونه استدلال کوي چې کم کې الله خبر د انباء الغیب ورکړی دی، نو د هغې نه استدلال کوي، تحریف کوي او یاره جي پیغمبر عالم الغیب دی. دا تحریف ته چې د نور آیاتونو خلاف بیا څوک وایي یاره جي مړي اوري، نو چې مړي اوري کم ځای کې دي؟ وګوره که نه ابراهیم علیه السلام چې مارغان ټوکړې ټوکړې کړو نو چغې ورته بیا نه وولې، او وګوره قوم شعیب چې تباه شو نو هغوی ورته نه وایي چې یا اسفه، نو قوم شعیب هغه خپل قوم ته چې کوم ده نو مرګ نه پس چغه وایي. نو که د دې دا مطلب وي چې دا ته څه وایې، نو نور چې کوم ځای کې قرآن کریم وایي چې لا یسمعو او انک لا تسمع الموتى، معنی امام ابو حنیفه او امام دارنګ امام شافعی هم دغه معنا کوي، نو هغه خو د هغې خلاف شو، دا تحریف دی. خو غټ تحریف چې په نن وخت کې شروع دی چې هغه وایي یهود او نصوارا زمونږ رونه دي، نو مولیان لګیا دي د هغې دپاره، نو آیاتونه راړي وایي بس الله قرآن کې ویلی دي چې لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، نو هر چاله الله خپل یو دستور ورکړو، دا یهود دستور هم د الله دستور دی چې څه کوي نو کوي دی. او دې لپاره مولیان په زیړ پټکي کې، په سپین پټکي کې ماشاءالله لګیا دي، او څه په تور پټکي کې هغوی هم لګیا دي، او دا تحریفونه کوي. دا تحریف لفظي نه دی، معنوي دی، معنی یې بدله کړه. که د دې دا مطلب شي نو ورته وایه او د یهودي زویه، که د دې دا مطلب شي دا ته چې څه وایې نو بیا راته دا ووایه چې دا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، د دې څه مطلب دی؟ دا خو راته ته لږ ووایه. لګیا دي هغوی تحریفونه کوي، او دنیا نن ډېر څه وایي، منکرین حدیث د قرآن تحریف کوي، احادیثو انکار، د دنیا د آیاتونو تحریف غامدي شروع کړی دی. دارنګې مرزا جهنمی چې دا مرزا جهنمی در حقیقت دا د یهودو سپی دی، او دا د قادیانانو د شیعګانو مشترکه زرخرید غلام دی. دغه شانتې نور هم ډېر شی لګیا دي، مخکې ما ډېر ښودلي وو چې هغه تحریفونه کول زبرګانو کې چې جاړې ډېر زیاته، د مګرمچ اوښ کې چې تویی، ما ویلي چې دا د یهودو غلام را دننه شوی دی او دا د یهودو غلام دی، نو هغه هم دا کول. او اوس خفه کېږئ، ما پنجپیریانو کې هم یهودیانو ډېر پیدا کړو، اوس هغوی هم یهودو له کار کوي او هغوی هم لګیا دي او دا تحریفونه کوي. ځکه کله چې ځنګل ډیر شي او ګڼ شي نو بیا هغې کې هر قسم څیزونه پیدا کېږي. ثم یحرفون، رب کریم وایي دی نه دا تمام کوه چې دی به د دین اسلام تصدیق وکړي، او ما ته نه دا تمه ده یاره جي یهود ډېر ښه خلک دی، اداریان ډېر ښه خلک دی. نه نه نه، دی نه تمه نه ده پکار. واذا لقوا الذین، بلا پلیتی دا، واذا منافقان دی کله چې ملاو شي دا یهود او نصارا د مؤمنانو سره، قالو نو وایي دی آمنا منگ دا تاسو سره یو، منگ ایمان راوړه دی، ستاسو ملګري یو، راځئ وحدت ته. و اذا خلا، او کلا چې لاړ شي بعضهم زنې د دی یعنی کشران، الی بعضن نورو تا مشرانو تا، قالو مشران ورته وایي آیا خبر ورکوئ تاسو اے کشرانو دی مسلمانانو ته په هغه څه چې کولاو کړي دي الله په تاسو باندې، چې دلیل ونیوي سبا په تاسو په دې سره عند ربکم، ستاسو د رب په دربار کې. مسلمانان چې کله به د یهودیانو صحیح کړه، ناکشران چې وو ناکشران دومره پروا نه کوي، دی داسې راخلاصلي ګروپ یا عقل خلاق خپل ځای ته رسېدلی نی، نو عقل چې کله ځای ته ورسي او سړی مسلماني نو عقل بیا د ایمان دپاره استعمالی، او چې سړی کافر نو هغه بیا لا ارامي، نو هغه اراميتوب او خيارتوب بې ځایه استعمالی. اوس کشران به دی به میلاو شو مسلمانانو سره، ورته به یاره زمونږ تورات کې زمونږ انجیل کې
دا ډیر خسته د نبی علیہ السلام صفات دي چې اخره کې به یو پیغمبر راځي او هغه به داسې داسې صفاتی او هغه به برحقي داسې به دا هغه نښې نښانې دي داسې معجزات پې او هغه به چې کوم دنو ذو قبلتین وي دا هغه به دا علامات وي خاجي دا به مسلمانانو ته ووې او یاره موږ هم بس تاسو ملګري یو چې د مشرانو ته به لاړ هغوی به ته ولکه ولې دې ورته وې سبا به د قیامت پر ورځ وایي چې والله دی موږ ته ویلو دلیل در باندې نه وي یا سبا لیحاجوکم چې دلیل نه وي په تاسو په دې سره عند ربکم ای عند بیان کتاب ربکم چې کله ستاسو د رب د کتاب بیان کیږي نو هغه ټیم به در باندې دلیل نه وي مناظره کې به دې پړ کی داسې بیا مه کوه نو دا د هغوی چالو څنګه چې دې ټیم کې د وحدت الادیان چغې وي نو هغه ټیم هم د وحدت الادیان چې دا دینونه یو دي لیکن چې کله به د مسلمان مجلس کې ناستو نه وی به یاره چې موږ تاسو سره یو دا چغه د پخوا نه را روانه ده دا قدیمه چغه ده چې دا اوس که مراله دا پخوا نه را روانه ده نستوریو کې دا نظریه راله چې وی دا د الله وجود دا مخلوق ته راتلی شي عیسی علیه السلام کې وی الله دننه شوی دی نو دا هغوی وی یهودو کې هم دا مرض و د یهودو نه چې بیا راغی نو داسې راته راته د کشران ټولو کې نو هغوی بیا وی دا ټول دینونه یو دي او دا مرض په هغوی کې د منافقت مو نو دې ځای به چې رالل کې به ناستل محمد رسول الله ته به یې موږ تاسو سره یو صحابو ته به تاسو سره یو او چې به لاړل نو بیا به میټینګ ځان لو مشرانو به ورته داسې مه وایه داسې کوه داسې مه کوه ښه جي دا منافقین هم کو ځکه منافقین هم در حقیقت کې د یهودو شاګردانو هغوی سره پاتې شو مدینه منوره کې دا نسوارام کو هغه ټیم کې د یهودو هولډو او نسوارا د هغوی ماتحتو او هغه جوالامو پیرانو نو دی په خپله جاګیرداري قایمه کړې وه نو هغوی به هم دا چالونه کول او دا ټول به د مسلمانانو سره دی دا منافقت کو او دا بیمانی او دا دوغله پالیسی دغه دوغله پالیسی بیا چې دا نو یهودو کې وه چې هغې ته منافقت وایي د شریعت په اصطلاح کې او د شیعګانو په اصطلاح کې هغې ته تقیه وایي نو هغه یهودو نه دا بیا راله عبدالله ابن سبا ته او عبدالله ابن سبا هم دا منافقت کو عبدالله ابن ابی هغه هم دا منافقت کو دا ټول د یهودو نه راغلي او د عبدالله ابن سبا نه بیا د شیعو بنیاد ولګېد نو شیعه چې دی نو هغوی دا بنیاد کېښود او هغه شیعه چونکه دا در حقیقت یهود دي نو چې یهود دي نو شیعو بنیاد کې خود او هغې کې اوس تقیه چې وایي مسلمان له دې څومره دوکه ورکړه دومره ډېر ثواب دی دومره ډېر ثواب دی آپ هغوی کې راله هغه مرضونه اوس راتلل 14مه صدۍ کې بیا یهود را پاسېدل په خپلو بچو لاس کې خود شیعګانو باندې بیا چې دی نو را پاسېدل ورسره نور نسوارا او تمام کفار هغه را پاسېدل الکفر ملت واحده ملت واحده د کفر را پاسېده او هغې د مسلمان خلاف وایي وحدت الادیان مسلمان ګمراه کوي دوکه ورکوي د یهودو پخوا دا ویلي چې موږ تاسو سره یو خدا ملګری شوي نو شیعګان هم د دی اولاد دی نسوارام د دی ماتحتو او اوس هم دی او اوس هم هغه لبې شروع کړي دي مسلمان دوکه کوي د مسلمان نه جهادي جذبه یې ایستل غواړي چې مسلمان ته موږ تاسو سره یو نو یاره جنګ نه دی پکار یاره وینځه غلامان دا نه دي پکار یاره چې ته خو په خپل ملک کې په امن نو که په بل ملک کې امن هغه نشته نو نه دی که نه نو که په افغانستان کې فسادي نو ته خو پاکستان کې په امن نو که پاکستان کې فسادي تو خو افغانستان کې په امن نو که انډیا کې مسلمان سره ظلم کیږي دی که نه تو خو پاکستان کې په امن نو که په دوبۍ کې ظلم کیږي نو تو خو په سعودي کې په امن نو که په سعودي کې ظلم کیږي نو تو خو په کویت کې په امن په دې جغرافیاتي تقسیمونه اخته کړه او بل طرف ته نه د جهاد جذبه وباسله او هغه نظام خلافت د هغې سوچ داسې ووته چې د مسلمانانو په ذهن کې چېرته د خلافت څه سوچ هم نه راځي هغوی صرف دا وایي چې بس دا به
منګه کله یو پارټۍ سره یو کله به بلې پارټۍ سره یو او مولا به مو کله یو پارټۍ سره ودرئ کله به بلې پارټۍ سره ودرئ او کله به د یو پارټۍ نه پیسې خوري کله به د بلې پارټۍ نه د تنظیمونو مشران لیډران د پیسو غله هغه وګرځېدل کله په یو خرڅوي کله په بله باندې خرڅوي نو په دې راوستل او دا منافقت هغه د یهودو چالو دی او هغه کیږي او دا منافقان هغه ځان سره اغوستي دي او په دې منافقانو هغه خپل کارونه کوي میټینګونه جدا دي رب وایي نو د ملګرتیا نه دي الله افلا تعقلون وای د خپلو کشرانو ته آیا تاسو عقل نه لرئ ولې دی له خبر ورکوي الله وای مړه کدی نه د خبر ها کدی نه د خبر او ته ورته وایې چې موایا نو که اصحاب محمد نه دي خبر ځکه چې هغه عالم الغیب نه دي نو که اصحاب محمد سره محمد نه دی خبر ځکه چې هغه هم عالم الغیب نه دی نو رب محمد رب اصحاب محمد اخو عالم الغیب دی کنه اولا یعلمون آیا دی نه پوهیږي دا یهود او نصارا کمکل مشران کشران په دې خبره چې یقینا الله پوه دی په هغه چې دی سر پټوي وما یعلنون هغه څه باندې چې دی ښکاره کوي الله وایي تا ته دا پته نشته څه چې زه ستاسو د پټونه زه ستاسو د څرګندونه بلکل خبر یم ته به اصحاب محمد نه پټه کې ته به چې دی نو د محمد نه پټه کې خو نیشي پټولی زه به ورته وحې راولېږم ورته به ووایم چې دغه دي نو وحې راله لکه دا محرفین دي دوکه پې نه شئ د ملګرتیا قابل نه دي دا منافقین دي دوکه پې نه شئ دا د ملګرتیا قابل نه دي زه ټول پاکستانیانو ته دا وایم دا چغه وم اواز رسوم چې وا پاکستانیانو او سیاسی لیډرانو تاسو ټول عمر د انګریز امتیاز تعلیم حاصل کړی دی تاسو د الله د تعلیم نه یې خبر که هغه مولوي صاحب دی هغه هم په پیسو تلی دی غریب هغه نه هم د الله هغه تعلیم که خیریر شوی دی هغه مدرسه کې پخوا نه پرېښودی و هغه پخوا پرېښودی و هغه سره هم نشته نو چې نشته او دا نور خواسې هغې خو د مدرسې مخ نه دی لیدلی نو تاسو ته دا پته نشته موږ ته زموږ قرآن دا وایي موږ ته زموږ قرآن دا وایي چې ګوره یاد ساتئ یهود د خپلېدو نه دي د ملګرتیا نه دي او دا د ملګري کېدو نه دا منافقین دي الله ومنهم امیون اوس وایي د شاګردۍ قابل هم نه دي ومنهم امیون ځنې د دی نه هغه امیان انپړ دي لا یعلمون الکتاب یومانا لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې په خپل کتابونه چاغي سره کم دي الا امانیه لیکن تش چې کم دی نو د مولیانو خواهشات هغې پسې روان دي امانیه خواهشات د مولیانو لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب خواهشات د مولیانو چې به تر خپل خواهش نه کمې مسلې جوړې کړې وې هغه مسلو باندې صرف پوهېږي چې هغوی به ورته وې عزیر ابن الله په دې خواهش پوهېږي مسیح ابن الله عیسی د الله زوی دی په دې وې بس پوهېږي یا ورته هغوی کم ډګوسلې هغه بدعات او شرکیات جوړ کړي وو صرف د هغې باندې نه پوهېږي اوس هم دغه شان دی هغه مرض بیا دی نن څنګه چې یهودو کې نو هغه مرض اوس دلته هم راغی لتتبعن سنن من کان قبلکم امت محمدی اغام روان شو په یهود او نصارا پسې بیا زمانه د جاهلیت بیا ژوندی شوه نن چې ته وګورې نو امیان وګوره امیان چې څومره دي نو هغه صرف مولیانو پسې روان دي مولا ولې د دې امي څه ذمه داري نه وه د به د الله قرآن نه زده کو کله دی زیات نه زیات چې شي نو امی دا وایي یاره چې موږ چا پسې روان شو موږ هغې طرف ته چې کوم دی نو هغه مولوي صاحب دا وایي او دا مولوي صاحب دا وایي او قرآن خو یو قرآن دی نو قرآن خو یو قرآن دی اصل کې دا امی منافق دی دا امی منافق دی دا د ابن ابی بچی دی ولې خبره تا ته کوم نن امی داسې څوک شته چې هغه په دنیا کارونو باندې وایي چې زه روغ یم خو لیونی نه یم او نه پوهېږم ښه پوهېږي
ډاکټري ټوله یو ډاکټري ده یو ځای دنیا کې کورسونه وشي او پاس شي یو ډاکټر یو سوی بل سوی او هغه وایي نه دا ګولۍ خوره دا دې له ښه دی بل وایي دا خوره دې له ښه دی په هغې کې ښه او خراب پېژنې او هغې کې ګرځې په هغې کې تا ونه وې چې یاره زه مریض ډاکټر له نه بوځم ولې مړه دا یو ډاکټر لکه یو سوی یو دا یو پکې لا بل سوی دا بل سوی زه اډو ډاکټر له بوځم نه هغې له هوښیارې دارنګې د حکیمانو د ډاکټرانو جنګ دی نو ډاکټران یو سوی حکیمان بل سوی هغې کې چاونه وې په هغې کې ښه او خراب ځان له پېژني د سیاسیانو جنګ په هغې کې څنګه پوهېږي چې زما کور ته پیسې راځي زما زوی نوکر کړی دی نو که هغه سوچه کاپیر وو یاره چې د دومره نډر اډو شته نه دا زبردست نډر دی د خدای تعالی نه اډو یریږي نه دا جی انتهایی و بېباکه دی د خولې اډو پرتوغاښ نشته چې څه غوره تولي هغه له څنګه تعریفات کوي ولې هغه له تعریفات کوي هغه له تعریفونه کوي ولې کوي هغه ولې زوی نوکر کړی دی هغه ولې زوی له عهده ورکړې ده نو مفادو له دا امي پوهېږي زمړه که نور څه نه وایي چې یاره دا خو تعلیم یافته او ته خبرې کوې دا زمیدار کاکا چې لړ سوچه زمیدار چې د سکول مخ نه لیدلی په سیاست هم نه پوهېږي دی چې د بینډو تخم راړي څنګه پکې پېژني وایي هغه بینډۍ راکړه چې دا بینډۍ کوي نو هغه دا بینډو له چې کوم دی نو دی پوهېږي او یاره دین له نه پوهېږي د جوارو تخم کې کم ګور وایي چې هغه درې وږي کوي اوس هغه راکړه او آیبریډ نوم یې زده کړی دی او سکول مخ نه دی لیدلی خو د آیبریډ نوم یې زده کړی چې ما له آیبریډ راکړه نو آیبریډ له دی پوهېږي بیا جوارو کې ښه او خراب پېژني بیا په دې پوهېږي چې دې کې دا ګیایي نو دی ترقي نه کوي نو هغې له سپرې هم پېژني چې دا سپرې مه راکړو کاکا دا یو ښه نه دی داسې پې نومونه لیکلي دي دا ښه نه دی دا یو ښه دی هغې له سپرې پېژني او مخکې به یې رمبې کته رمبي کې به بیا ښه مخ کته نه مړه دی ښه کار نه کوي کوداله دا ښه پېژني خو چې صرف دې راغی نو دې ځای کې دی امي شو بس دا صرف مولا پسې روان شو او صرف د مولا په خواهش پوهېږي الا بلا بګردني مولا نو سیاسي هغه هم هر څه له پوهېږي هغه د انګریز میتیازې 10 کاله چې کوم نو په دې سکولونو کې وې نو بیا چې کالجونو یونیورسټو کې د انګریز میتیازې بیا وې ABC دا د انګریز هغې وې او قرآن له وله وخت نه و د پاکستان اسلامیات ماشاءالله هیڅ شی پکې نشته اوس خو د هغه اسلامیات هم ټول تحریف وکړه دومره تحریف ته په هغه اسلامیاتو کې چې یهود کا مړه را پاسېدل هغوی به میران شي خوله کې به داسې ګوته کېدي چې الله دې غرق او تباه کا ما خو هم ټیزه چولی خو پاکستاني محرفینو تاسو چې کوم ټیز واچو پرتوګو مشلو دا تحریف خو موږ لا هم نه راته اوس په هر کلاس کې د سکول مذهبي هم آهنګي شوه چې یهود او نسوارا دا زمونږ رونه دي او دی سره به موږ ورولي کوو دا شی ختم که هغه دینی غیرت هغې خو خود به خود ختم که مړه هغه چې کم زمونږ مشرانو کم سوچونه و پاکستان چې چا قربانۍ ورکړې وې د هغوی هغه فکرونه هم چې کم دنو لاړل دپن ته هغه اسلام خو یو طرف ته پرېږده دا تحریف نو دی اوس هغه انګریز له منډې وایي تعلیمونه کوي سیاسیان تعلیمونه کوي بیا په سیاست ځان پوه کوي چې دروغ به څنګه وای څنګه به څوک دوکه کوي مفاد به څنګه حاصلی او بیروني ملکونو نه به څنګه قرضې حاصلی هغوی ته به دروغ څنګه وای امي ماشاءالله هغه څنګه لګیا دی هغه امي څنګه مزېدار لګیا دی چې کوم نه نو هغه مفاد د سیاسي نه نن یو پارټۍ کې دی چې کله به ته پوه شي چې دی غوا دا اوچه شوه اوس دا غوا پی نه کوي دا پارټي اوچه شوه نو بیا چې کوم نه نو کومه بلار به غوا صحیح کړي چې یاره دا غوا بلار به د امید شته دا غوا بلار به ده یاره امید شته کیدی شي چې دا لنګه شي پیازه نه شي کیدی شي امیدونه شته په معلومات والا کوي نو بلې پارټۍ بلار به غوا سره شي نو هغه چې کله بلار به لنګه شي او پوه شي چې د هغې تیمې روغ دي دانه مانه پکې نشته نو بیا هغې پارټۍ نه سری نو هغې نه ښه ځان چې کوم نه نو سیراب کړي چې کله هغه پیازه شي نو بیا تې بل له لړ شي دی دې له پوهېږي ورسره بیا چې دی هغه سور امي چې هغه هېڅ نه پېژني هغه ګوډ له رمبي له پیسې له دې له پوهېږي موږ چې کوم نه پوهېږو صرف او صرف د الله دین له نه پوهېږو موږ وایو الا بلا به ګردنې
الا بلا به ګردنې مولا. بس د مولا په ګردنې واړئ نو بیا څوک زیړ پټ کې پسې رواني او هغه نه مپادي د ښه پوهیئ دا منافق دی، دا امی منافق دی، دا امی منافق دی چې وایي زه چا پسې روان شم. دا اوریجنل د ابن ابی بچی دی. پوه شوې؟ دا د ابن ابی بچی دی، د ټینډولا تورولا نور سپرې دا مړه دا د شورو میله او د زیارت میله د ثوابۍ او د ټوپۍ لګي که نه. په دې کې چې دی تاسو لړ شئ نو هلته هم ډېرې ګوړه ده، دلته هم ډېرې ګوړه ده، هلته هم شکره ده، دلته هم شکره ده، هلته هم کباړ دی، دلته هم کباړ دی، د بوټانو د څه د څه چغې پکې ویلی کېږي که نه، او دا په 2 روپۍ جوړه، دا په دې جوړه، ګوړه په دوره دړی، دا دړی دی هلته کې تللی چې هلکه زه د یو نه اخلم، دی وایي چې زما دا ښه ده، دا نه ده ښه. نه، هغې له پتې مو ګوري، په میله کې تېنه چای پخه کړي، هلته هوټل ته وړي چې وګوره پی لږ څکي او که ډېر غواړي چې ښه ده او که ښه نه ده، نو بیا پکې پتې هم ګوري، هر څه ګوري. دا منافق بس یاره جي لا بلا به ګردنې مولا. دا د ابن ابی بچی دی، دا د ابن ابی بچی دی چې یاره جي زه څه وکړم، دا مولا دی او هغه مولا دی. دا ظلم دی، دا ظلم دی، د امامو ذمه داري وه. د دې وجې نه رب کریم وایي دا د شاګردۍ قابل هم نه دي. ومنهم زنې د دینا امیون امیان ان پړ دي، لا یعلمون الکتابه نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر صرف خواهشات د مولیانو، هغې پسې روان دي. لیکن روان دي خواهشاتو د مولیانو پسې. خو ګوره او امی یاد ساته لیسا بامانیکم، او امی منافقه یاد ساته نه د دین موقوف بے امانیکم ستا په خواهش باندې، ولا امانی اهل الکتاب او نستا د دې استادانو په خواهشاتو، نستا په دې خواهش دین موقوف دی چې ته سوای نو زور پسې، او نستا د دې استادانو مولیانو پیرانو په خواهشاتو باندې دین موقوف دی. دا نه ده چې ته وایې چې بس الا بلا به ګردنې مولا. دا دړی سره الله سله درکړی، څومره غټ غټ سرونه دي، په دې کې بینډۍ باندې فرق کېده چې دا بینډۍ کیجه ده که نه یاره تازه ده. دې له پوه دی چې بازار کې د بادرنګو ګاډۍ یو درولې وه او د 3 ورځو په بادرنګ باندې د بالټي ترونکه کوله تازه بادرنګ تازه بادرنګ. دې له پوه دی او د الله دین له نه پوهېږي. تازه بادرنګ توجه. الله الله. یو معنی دا شو، بله معنی ومنهم امیون، بعضې د دې پیرانو نه مولیانو نه امیان دي، لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې، الا امانیه لیکن الا امانیه مگر صرف الفاظ، صرف تلاوت، صرف الفاظ او تلاوت. بس یاره جی څنګه ماشوم باندې قرآن وایي او جو قرآنونه مې پې ویلي، لیکن یو قرآنونو چې شیعه خو نه چې ته قرآنونه مې پې خلاص کړي دي. یو قرآن هغه پې خلاص کړی، څنګه پې خلاص کړی؟ استاد سره کېنولې قاعده والا اغوستې، استاد ورته چې کوم نه ماشاءالله څه په خپل طرز باندې څه د ښځو په طرز سبق خولی، بس لګیایي چې جومات کې بیا ناستې هم رمضاني تلاوت کوي، رمضانی تلاوت کوي، یو رمضان کې بل رمضان کې بیا ناستې جومات په ګوټ کې ثم انتم اولای او تقتلون، د ښځو شان په شان دی هغه شان تلاوت کوي، هغسې لګیا بس تلاوت یې راغسته دی. که ورته وایي چې الفاظ او جي الفاظ مې زده کړي دي په سلګو سلګو باندې داسې لږ لږ ویلی شم، په سلګو سلګو یې لږ لږ ویلی شم، نو په میاشت کې چې کوم ده نو په رمضان کې یو ختم په سلګو باندې وکړي، اجو اکه چې د اختر په شپه باندې ټپ کړي که نه چې بیا یې ټپ کړي، بلکې د اختر نه یو 2-3 شپې باندې ځکه د اختر نه یو له 17 ورځې مخکې خو دی شاپینګ پسې ګرځي که نه، نا شاپینګ کې له مخکې چوټیو کې هغې کې چې ټپ کړي جو اکې ټپ کړی دی بیا په ټول کال کې راخلي نه، بس هغه هم تلاوت صرف پیژني او د تلاوت نه علاوه قرآن که چاته دا ووایي چې د قرآن قانون والله که مولا ته هم پته ده چې د قرآن قانون څه شی دی، هغه ته دا پته هم نشته چې قرآن د الله رالیږلی لکه دا قانون کتاب دی، هلکه دا به نظام او محمد عربي د دې قانون نافذ کړو او ابوبکر د دې قانون نافذ کړو، عمر عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم د دې قانون نافذ کړو. دا قانون دی، دا صرف د تلاوت کتاب نو،
نو څنګه چې هغه خپل کتابونو صرف تلاوت پیژنده دارنګه دی هم د خپل کتاب صرف تلاوت پیژني. ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانهم الا يظنون او نه دی مگر اٹکل وینکی او کونکی دړون د لاس غرګې در اخلاصي بس چې سو شو. نو دا د ملګرتیا نه دی مخکې وي دا د مقتدا قابل نه دی بیا وی دا د ملګرتیا قابل نه دی. نو سوای ګوره دا منافقین چې د ملګرتیا قابل نه دی نو د تشکیسو والا دی یا امانی په معنا د کیسو باندې مرضی نه پوهیږي په کتاب مگر صرف کیسې وته شورو کا ماشاءالله ډېر خوان والا ور کوي. اوس د خطیبانو مزاج پنځپیره خطیب د کیسې بادشاہ جمعیت خطیب د کیسې بادشاہ د اسرائیلیاتو او ماشاءالله تبلیغی خطیب هغه خو اسرائیلیات هغه وای چې هغه اسرائیل لام نه ورتلل بس دا دی ما ټولو کیسې شروع کړي دي او کیسې دی د مسلې چې رد کې چې په دې وخت کې کمه فتنه ده د دې فتنې کمه مقابله پکار ده څنګه پکې پوه شوې یاره مړه نو چې چېرته لړ شي نو چا پسې لګیایي نو چې چېرته لړ شم نو چا پسې لګیا ځکه یم چې هغه ټوله دنیا کږه روانه ده نو زه درته وایم نیغ شه نو چې ته نیغېږې نه نو چې تر څو ته کوږې نو که ته ما پرېښودې نو زه به ستا بچی یم زه به نیغوم او چې نه نیغېږې نو دقسې به لګیا دا زموږ ذمهداري ده. انبیاو ته هم دغه وې قد كنت فینا مرجوا قبل هذا زمون خو تا نه ډېر امیدونه و نوحه ته رالې نو تا ایله چې کم نه نو ته وایې چې دا ود بابا څه نشي کولی سوا بابا څه نشي کولی یغوس بابا یعوق او نصر بابا څه نشي کولی تا ته به هم وایي د مسواک مسله وکړه چې مسواک به سولیشتي یره جي دا مسله راته لږه وکړه چې نبي علیه صلات وسلام خو به لکه حلوا ډېره خوښه وه که نه نو دی بیا لګیا شي دلته یو خطیب راوستی هغه ظالم 13 قسمه حلوا ذکر کړه ما ورته ظالم بچو چې دیګمار مو راوستی دی که چېرته مولا مو راوستی دی 13 قسمه خو چې د دیګمار ماهر دیګمار نه تپوس وکړي هغه لا هم نه ورځي وربشي ولا الله که ولا ورشي ماهر دیګمار لا هم دا اقسام نه ورځي 13 قسمه او پوره یوه نیمه ګنټه تقریر کړی و 13 قسمه د حلوای ذکر کړي و 13 قسمه پوه شوې چې دا پکې داسې نو که دا خطیب شي دا کیسې شروع کا دا حلوا اقسام شروع کا یا اسرائیلیات هغه راواخله یا وایه چې ما آدم علیه السلام ته مې ټیلیفون کړی بل وایي یاره جي موږ له په خوب کې جنډه راکړه بل وایي یاره جي ما چې کوم دی نو شیخ شاذلي دغلته په ایښه لیدلی بل وایي سوات بابا چې کوم دی نو په څه یاره جي په هوا کې را روان پیایې سواد بابا په هوا کې را روانو مې لیدلی او بل وایي یاره جي قبر کې پې چا جادو کړی د دنیا عذاب اوس قبر کې هم چې کم دی نو لاګو شو او جادو کړی د خپو نه یې تړلی او بل طرف ته چې کم دی نو وایي یاره جي پیغمبر د قبر نه لاس راوباسه او یاره جي پیغمبر چې کم دی نو د قبر نه آواز وکړه او پیغمبران راوځي د قبرونو دنیا کې ګرځي او بعضې خلکو سره ملاقات هم کوي او په دې اجساد عنصریه راوځي او ګرځي دا کیسې شروع کا اوهو ته بیا ګوره چې بیا دې ماشاءالله له دم شروع کا دم چې د شروع کا چې شب کو اپیریانو باسم اوهو بیا ته ګوره بیا ستا به پلیکسونه لګېدلي او دا حکومت په دې سپورټ کوي پلیکسونه به درله لګوي ګاډي به در کوي ګاډ به در کوي چې دا اوریجنل یهودي پیدا شو او راشه اوس دا چې کم نه څه کا سپورټ کو دا درو او دې خلکو ته چې څنګه انبیاء کرامو ته دک کوي یره جي تا ته به هم وایي مړه د مسواک مسله راته وکړه یره جي چېرته یو ښکلې واقعه راته ووایه یو کیسې راته وکړه یاره جي چې ته د حلوا خبره راته وکړه او یاره جي دا راته وکړه دا راته وکړه واقعات او پلاټ کې دومره ښکلې کیسې کړې وه او د یوسف علیه السلام هغه کیسې لکه چې څنګه وه چې دا زلیخې لکه جي څنګه چل کړی دا کیسې میسې ورته وکړه ایا چې کوم دی نو تاریخ خلافت عثمانیه هغه بالکل درهم برهم کا او ارتغرل دی د پاره چې کوم دی نو ډمې او ډمان را پیدا کړو ډېر ناشنا فلم راوتلی ډرامه ده ټوله دنیا پې اخته ده هغه وله راوباسه په دې ډېر ښه پوهېږي او چې انبیاء کرامو به شرک مه کوئ نو هغوی سره به دشمني کوله انبیاء کرامو به بدعت مه کوئ هغوی سره به دشمني کوله او هر پیغمبر ویلي ورته ولکن لا تحبون الناصحین
ستاسو خیرخوا چرې نه دی خوښ کړی ستاسو خیرخوا نی خوښه بس خیرخوا د هېچا نی خوښه اوس هم چې دی کم ملا دوکې کوي دړاکې کوي په دمونو ته پیسې مو اخلي د ښځې پردې ته هم ماته شي او ښځې والا چې کم دی نو دا پیسې ورکوي او هغه پردې مردې هر پرده پکې ماته شي هر قسمه پردې پکې ماتې شي عزتونه ولا لوټ کړي چې دا ملا یې نو دا یې خوښي او هغه ملا چې هغه ورته وایي پرده وکړه بې حجابه کېږئ ما ایمان زده کوي جهنم نه ځان بچ کوي عذاب نه ځان بچ کوي د پیغمبر حدیث ومنئ او د قرآن ومنئ اسلاف صحابه د دوی مینه او عظمت مړه دی دا ټوله رس خبرې کوي او دا وایي چې شیعګان راوتي دي او دا دي او دا موږ ته خو ښکلې غوندې درس کوه د کیسې مونږ ته ښکلی غوندې درس کوه د کیسې ښځو ته مې دغه ځای کې درس یې دی بلړ خیلو کې نو یوه ورځ مې درس کو نو هغې کې مې په اسرانهیر دی چې په چا رد وکړه څه شرک یا بدعت باندې رد وکړه نو هغه یې داسې سوال جواب راولېږه چې یاره چې مونږ ته داسې بس تاسې روان درس کوه مې تاسو جوړه ختم تغلی ختم تغلی دی چې زر ختم وشي چې مونږ خلاص شو که نه دا ختم تغلی ختم ګوره په دې سوچ کې نه چې دا قرآن زمانه څه غواړي زما عزتمندو دې معنی اوس دا وغوښتل چې ګوره د قرآن تلاوت صرف نه دی د دې په معنا به ځان پوه کړې دا نه ده چې ته د مولیانو خواهشاتو پسې روانې او د هغوی کیسو پسې روانې کیسو د مولیانو خواهشاتو پسې مزه دین زده که چې ما نه زما قرآن زما نظام څه غواړي او زما نه زما رب څه غواړي زما نه زما رب څه غواړي فویل للذین یکتبون الکتاب الله بلا پلیتی پلاسو به کتاب ولیکه الله وایي د ملګرتیا او د شاګردیا نه دی دی الله ته دروغ منسوب کوي پلاسو به کتاب ولیکه بیا به د هغې نسبت الله ته وکړه او بیا به په هغې پیسې اخیستې د دروغه به خپل یو شی جوړ کړي دا الله را لیږلی دی او بیا به هغه د دنیا د وټک ذریعه وګرځوله های های هسې تاسو څه وایئ چې یهودو دا کول نو تاسو یې نه کوئ دا دی چې په تعویض کې یکتبون الکتاب بایدیهم د قارون او د حامان او د شداد نوم ولیکي بیا دې خلکو ته وایي چې زه مولا یم ګینې زه چې تا له تعویض کومه نو دا به شرقي تعویض وي ثم یقولون هذا من عند الله شریعت تعویض دی چې زه دله کوم لکه تعویض او بیا هغې ته وایي یاره جي دا کار کوي خو لکه دا چې یو 20,000 روپۍ په دې باندې خپله خرچه راغلی ده دا تاسو کړي یاره جي اوریجنل مشک مې راغوښتي و خجی اوریجنل زعفران جی دا په هغې باندې لیکلی کېږي د زعفرانو په شان زیړ مارکر پیدا کړی نو زیړ مارکر باندې ولی لیکل کوي په 10 روپۍ اخیستی هغه هم هغه دکاندار نه اثر اخیستی ځکه دی خو پیسې نه ورکوي نو هغې هم اثر اخیستی نو دروغه پکې اخوا دېخوا کوي او که چېرې یو توله زعفران واخلې نو د زعفرانو په 2 ډکو باندې د دنیا تعویضونه لیکلی کېږي چې هغه یو پوچې غونې ډکې واچوي ما سره اوس هم کور کې زه خپل خوراک لا ما سره کم از کم 3-4 قسمه پراته دي دا نه چې موږ لیدلی نه دي دا او موږ ته ریټونه هم معلوم دي چې څه دي پوهېږې دا د دوکو دپاره دغه لبې جوړې کړي نو اول ولیکي نو خلک وایي ګینې که جي مولوي صاحب دی خو شریعت پې لیکلی هغې نه پکې هغه قارون قاري صاحب لیکلی چې الله د هر څه سره غرق کړی او دارنګې چې دی نو فرعون حامان شداد دا لیکي دغه شیزونه دي نو ملا علی قاری رحم الله مرقات کې ذکر کوي هغه وایي داسې نور هم ذکر کړي ډېر زیاتو چې اصل دم چې د دم نو دا په قرآن او سنت په دعاګانو دی چې د هغې نه علاوه په نورو باندې شي په هغه کې انسي وي که هغه چې کوم دی نو هغه څه نور نومونه وي څه له بل څه شی لیکلی نو دا په اتفاق د علما کرامو د ائمه اربعه حرام دی امام شافعی رحمه الله وی دا حرام دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا حرام دی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا حضرات وی دا څه دی حرام دی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم هلاکت ته کنده د جهنم ده دا کسانو د پاره چې لیکي کتاب بایدیم په خپلو لاسونو دویم کار ده بیا وایي هذا من عند الله
دا د الله د طرفه دی او دا شریعت دی. دا دریم کار دا لیشترو چې واخلي پاغې ثمنا قلیلا دنیا لگا او پیسې لګې. فویل لهم هلاکت ته دی لرا د هغه نه چې لیکلي دی لاسونو د دوی او هلاکت ته دی لرا د وجې د هغه نه چې دی په کومه دنیا کسب کړې ده. الله دې موږ وساتي چېرې دې الله موږ داسې نه ګرځوي چې د الله دین وټکو ګرځو. الله دې موږ له دا توفیق راکړي چې د الله په دینو لګو چې د الله په دینو لګو. الله الله یو خو دغه چې ما د تعویذونو نمونه درته ووې په دې دور کې یو نمونه دام ده چې دا د مولیانو درباري مولیان چې نو هغوی په وحدت الادیان کتابونه لیکي نو یکتبون الکتاب بایدیهم په هغې کې آیاتونه لیکي او تحریف پکې کوي. هذا من عند الله دا آیات دی هذا من عند الله چې یهودي به ضروري نصرانی به ضروري وی وګوره قرآن کې ویلی دي لا اکراه فی الدین دا د قرآن آیات دی که نه کافره نو مخکې لږ ووایه که نه کافره لږ مخکې م ووایه نو دا آیاتونه لیکي په کتابونو کې چې مذهبي هم آهنګي مذهبي رواداري او په دې باندې لګیا دي. نو دا کتابونو کې آیاتونه لیکي نیمګړي تحریف کوي او دا تاثر ورکوي چې ګینې ما حدیث راړه ما آیات راړه چې ګینې ما قرآن راړه حالانکې د هغې معنا او مقصد غلط کړی نو په لاس یې ولیکه د هغې غلط مقصد او هذا من عند الله کوي پې څه لیشترو به ثمنا قلیلا ډالر یې اخلي ډالر یې اخلي د ډالرو سودا ده او بیا چې مړ شي نو یاره چې د دا کور ډېر غریبانه کور وایه او دا د ټول عمر دوکې له دې پرېښودی دا د اتي غاښ دي ښودلو واله به جدا دي خوړلو واله جدا دي نه یو کور داسې زوړ غوندې پرېښودی چې څوک مړه شي د غټو غلو کې نو یو زوړ کور یې والا پرېښودی نو د هغې ویډیو وکړي یاره چې ډېر عجز وګوره د خارو کور دی ته خارې ترې را دوړېږي و حرامي دی به پاتې کېده کم ځای کې کم د اسلام آباد په بنګلو کې پاتې کېده د په کم هوټل کې شپه وه چې دی به ملیشیا او انډونیشیا ته لاړ په کم هوټل کې به د دې حرامي شپه وه او هغه هوټل یې بدله وه میاشتو نه مخکې چې کوم دی نو بوک کېدی چې څوک ورته رانه شي ځکه محرفین ورته را روان دي د وحدت الادیان کافر ورته را روان دي نو دا به کېدل هغه هم دا کوي مولیان هم دا کوي مړه به ژوندي کوي نو د هغې دپاره قرآن کې تحریف خلکو له به دا تاثر ورکوي چې یاره مړه ژوندي دي. بدعتیان هم داسې کوي قرآن او حدیث کې تحریفات د بدعتي نه آسان تپوس کو چې درته وایي دا آیات او دا بدعت تېنه ثابتېږي ورته وایي یاره جي نور نه پوهېږم ته وایه چې دا بدعت د دې نه ثابتېږي که نه قرآن کې لکه راغلي هسې په دې آیات چرته پیغمبر عمل کړو صحابه کړو که نه کړی دی بیا دا نشي ښودلی دته دا مو وایه شیخ القرآن رحمه الله اصول سنت کې لیکلی دي بدعتي نه به دا تپوس نه کوې بدعتي نه به دا تپوس نه کوې چې ما ته دلیل وښیه هغه به راته د دنیا آیاتونو کې تحریف وکړي هغه نه به دا تپوس کې چې دا ته کوم عمل کې دا ما ته د پیغمبر نه ثابت که چې پیغمبر کله کړی دی صحابه څنګه کړو د کته بره ولګي که نه دی به تا ته دا ثابت نه کړي چې ولې هغه مړی چې شوی و که نه او نبي علیه صلات وسلام صحابه را جمع شو کېناستل نعوذ بالله هغه یې له اسقاط یې وکړه د پلار هم تا ته نشي ښودلی که ته ورته وایې چې له اسقاط ولې یوسف علیه السلام هیله نه وه کړې ولې وګوره که نه هغه چې کوم دی نو ایوب علیه السلام ته الله هیله نه وه ښودلی دی ورته دا تحریفونه کوي دا تحریفونه به ته کوي خو ورته وایې نه په دې آیت باندې وایه پیغمبر چې ته عمل کړو چې د دې دا مطلبي بیا درته دې نشي ښودلی. الله وقالو لن تمسنا النار بله پلیتی دا کفر کوي شرک کوي تحریف کوي لیکن دا غې سره سره ځان ته د جنت ټیکهدار هم وایي نو دا د ملګرتیا قابل دی یا د کشره والی نه. وقالو وای دی لن تمسنا النار هرگز به نه رارسي موږ ته اور د جهنم الا ایاما مگر یو څو ورځې معدوده شمېرلې شوې د دنیا دا ورځې دنیا کې مو څوره وخت تېر کړی دی دوره مقدار به لږ عذاب راله راشي یا دا مراد یا دا معنا چې الا ایاما معدوده ورځې ولې دنیا دا هفته جوړه شي د اووه ورځو نه
د هغې نه میاشت جوړه شي د هغې نه بیا کلونه جوړېږي نو مقدار د دنیا د ورځې دغه 7 ورځې دي نو دا 7 ورځې به موږ له بس عذابي او نور به اخوا نی یا دا مطلب چې یو څو ورځې به بس محدود لږ غونتې ولې موږ وی موحدین یو کوئی شرک وی موږ موحدین یو کوئی بدعت وی موږ متبعین سنت یو د موسی او د عیسی پسې روان یو او کوئی تحریف او ځان ته چې کم دنو قانون والا وي چې موږ د الله قانون پسې روان یو نو بس یو څو ورځې به نور خو موږ مسلمانان یو قل اتخذتم جواب آیا نیولې دا تاسو د الله تعالی څخه عهدن یو لوز تاسو سره لوز د الله دی چې لوز نه مراد توحید شي تاسو توحید منلی دی نو بیا خو الله تعالی هرگز خلاف نه کوي د خپلې وعدې ام تقولون بلکې وایئ تاسو په الله باندې هغه څه چې تاسو ته علم هم نشته توحید خو شته نه نو د جنت ټیکهدارۍ دعوې څنګه کوي یا دا معنا ام قل اتخذتم آیا تاسو نیولې دا د الله تعالی د طرفنا یو لوز او وعده په وحی باندې چې تا ته وحی راغلی د نزه ثابتې که که نه پیغمبر چې وحی درته راځي چې تا ته ویلی دی چې ته څه کوې نو کو عذاب به درلني نه بل تقولون بلکې وایئ تاسو په الله هغه څه چې تاسو ته علم نشته بلا من کا سبا قانون واوره چا دا نره چې ته وایې چې بس زما خواهشات دي او زما د مولیانو خواهشات دي نه بلکې بلا ولنا زیبا جنت تا بلا ولنا ولی بنی تعالی را عذاب چا چې کسب وکړه سیئتن د شرک عبدالله ابن عباس معنا کوي د شرک کسب وکړه د شرک او ګیره وکړه په د باندې شرک د تر هغه مرګه پورې راکاږه مړم په هغه شرک سره شو فاولئک اصحاب النار پس دا کسان دا دی دوزخیان دی بی پاغی کې همیشه نو ته خو ابن الله وای عزیر ابن الله ته خو مسیح ابن الله ته مشرک څنګه به جنت ته ځې ته جهنمی او جهنمی همیشه اول جواب ورکړه دارنګې تاسو هم په دې ذهن کې کېدی شرک صرف دا نه دی د پنجپیریانو خبره صرف دی له پاتې شوه یاره سړي عقیده ښه ده څه وایي مړی نه اوري یاره عمل ښه دی سنتو پسې په جمع دعا نه کوي صرف دا نه ده ښه د دنیا بدعات تی اعتقادي او کفري او د دنیا بدعات تی عملی غیر کفري بدعات هم شته عملی ټولو ګوره شرک دام دی چې ته غیر الله له علم غیب ثابت دی شرک دام دی چې ته بل یو سړی حاجت روا او مشکل کشا ګڼې چې بغیر د اسبابو دی راځي او امدادونه کوي شرک دام دی چې ته ملائک پیریان هغوی له دا چیزونه ثابت دی او هغوی ته غیبانه چغې وې لیکن شرک دام دی چې د الله قانون رالیږلی قانون په هغې کې د بل بادشاه قانون شریک که چې ته وایې الله خو قانون رالیږلی دی او الله ویلي ان الحکم الا لله او ته وایې دا بل قانون هم چې دی بله اسمبلی جوړ کړی دی دا قانون منم دا هم شرک دی دا هغه شرک په الحاکمیت دی لا اله الا الله لا حاکم الا الله ان الحکم الا لله دا هم شرک دی ټول عمر به په دې شرک کې پراته دا خلک چې اډوایي به نه بس کله یو پارټۍ سره کله بلې پارټۍ سره او په شرکیاتو کې به منډې وایي او جمهوریت کو بحال کرے او جمهوریت کو بحال کرے چې په دې کې مړ شوې او دا د نظریه وه چې جمهوریت دا صحیح دی نو یاد ساته په اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین ها کسان چې ایمان راړه توحید یې ومنه وعملوا الصالحات عمل وکړه په طریقه د پیغمبر نیک عمل هغه دی په طریقه د پیغمبري بدعات پکې نه رسم رواج پکې نه اولئک اصحاب الجنه دا خلق دا جنتیان دي هم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه هلته بیا هغوی همیشه دي صحابه کرام که قبر پرستی پرې خودې وه نو صحابه کرامو توحید لا پوجا پاٹ د ملائکم پر خود و نیکو صحابه کرامو پیر پرستیم پر خود و
د پیریانو والا او د دې غلامان نو صحابه کرامو هغه چې پیریان هغه پرېښودي وو ملائکو ته را مدد شنوي هغه پرېښودي وو نو دارنګ صحابه کرامو د غیر الله قانون هم پرېښودی وو هغه یې که د کیسر سره جنګ نو هم په دغه و که د کسرا سره جنګ هم په دغه و او د تمام دنیا هغه چلنجونه چې قبلول او چلنجونه ورکول نو په دې نظام او په دې قانون چې زمونږ مشري وی قرآن چې سوی آبه ناپس کیږي او د قرآن خلاف چې څه دي موږ نه ناپس کوو او چې څوک یې ناپس کوي موږ به د هغې خلاف جهاد کوو موږ به د هغې خلاف جهاد کوو دا د هغې دین او دا د هغې سوچ و نن د مسلمان سوچ ته دا نه کوزېږي مسلمان سوچ ته دا نه کوزېږي خفه کېږئ ما دا موږ چې کوم قرآن ته ناست یو تاسو ته وایم تاسو ته موږ چې کوم قرآن ته ناست یو په موږ چې کله توحید خالص شروع شي بوج کېږي داسې ده که نه ده قسم دی چې کله توحید خالص شروع شي چې رښتیا د قرآن په موږ بوج کېږي په موږ بوج کېږي چې یاره دی ولې اوس داسې چې کم نن نه وایي ولې او دغه وجه وه د پیغمبر اخلاق ډیر اعلی اخلاقو دلته خو به ما بدنام کې چې وایي یاره جی اخلاق ښه نه دي څوک هم نه ماف کوي و چې څوک مشرک ته نه ماف کوم چې څوک بدعتي ته نه ماف کوم چې څوک د الله د قانون نه علاوه بل قانون غواړي نه ماف کوم نو چې دای نو ټول دشمنان خو ټیک ده ما خو به بدنام کې بد سے بدنام برا بل به بدنام کې اخلاق ښه نه دي مشرانو نه مني او اډو ګزاره پکې نشته اډو لچک پکې نشته وای نو اډو سمجوته پکې نشته وای نو اډو چا سره کینی نه وای نو اډو ته چا سده نه دا خو به ته ووایې خو د پیغمبر اخلاق خو ته منې چې اعلی اخلاقو هغه پیغمبر چې کله دا توحید خالص توحید بیانو نو د هغه سره ابوجهل چې د خاندان د هغه هم خلاف نو د هغه سره ابولهب تره هم خلاف نو د هغه نور ترونه هم خلاف نو د هغه چې کوم دی نو خپل ټبر ټول خلاف تر دې چې هغه پسې راپاڅېدل او هغه وباسي د هغه اخلاق خو اعلی اخلاقو لیکن ټول مشرکان خلاف شو مدینې ته چې لړ نو ملایم خلاف یهودی او پیرم خلاف نصرانی نو سیاسی لیډر ابن ابی ام خلاف دا غم ټول خلافو نو ولې دا اخلاقو کې کمی و نه توحید خالص چې چا راغسته دی نوح علیه السلام سره 9.5 سوه کاله ولې دشمني شروع ده توحید خالص راغسته دی هود علیه السلام سره ولې دشمني ده توحید خالص راغسته و د هود علیه السلام شعیب علیه السلام صالح علیه السلام د دې ټولو انبیاو سره او ټولو انبیاو ته وایي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا دا دشمنی ولې شروع ده توحید خالص ته نن دا پنځپیرې چې کله د توحید خالص بیانو تاسو جنگونه یاد دي یاد مو دي هغه جنگونه تاسو یاد دي کنه تاسو درس ته هم نه کینئ ولې زاړه شوي یئ که نه ماشاءالله نن هم د دنیا نشته د چا به د دنیا کارونه یا حاجي صاحب دی یو هفته کاري بله ورځې کاري چېرته غم خادم دی ورځې له جمع کړي ټوله ورځ دی غم خادم څوک کیني نه هغه تاسو چې هغه ټایپ مسله کوله نو د کلاشنکوپو د هغه ګټو ګزارونه هغه فتوې هغه د مولیانو جلسې تاسو نه اوس هم تاسو حق کوئ شانومان باچا اوس هم هغه شانومان باچا دی بدل شوی نه دی پوه شوې پوه شوې حق دی لیکن هغه ټایم یو خو شرکیات او بدعات ډیرو خو هغه ټایم مسله هم بله وه دارنګې زه هم اوس حق کوم څه بل نشي نه یو مفتی سراج الدین صاحب هغه هم هغه شان دی خو دا ده چې څو ملګرو اوس څه ملګري دي خو هغه ټایم تاسو ټولو مسله کوله عوام هم په مسله سر قربانو اوس صرف یو مولا پاتې دی هغه چې کله مسله کوي او یو مسله کوي نو هغه مولا چې مسله لږه ټیټ شروع کړي نو هغه خپل هم روزي خپل هم روزي داسې غلي مړه شو کړو هغه ورځ ما ویې که نه ما راشئ شورا ده دلته کې مې هم وویې دغه یو سوچ کم ګناهګار دي چې بس دی راځي نو یو سید الله لا دی یو کاکاجي دی هغه شو او یو چې کم ده نو دی شو دی راځي نور اډو څوک راښکارام نه شو بیا مې توفیق ته بیا په لاره کې وي بیا خجي راځم به بیا مې ته شورا پر بیا وي خجي راځم به بیا مې ورته بله ورځ بیا وي ما نن بیا شورا خجي راځم به دا شته څوک راځي نه دا دین په دې کېږي د صحابه کرام او ته څه واجب دین اوس محتاج نه دی
او اګینیا منګ دین ته یو محتاج، منګ هم دین ته محتاج یو او دینو منګ ته محتاج دی. ډیره قرباني غواړي خو یاد وساتئ که ته نه کنه مال به خدای تعالی نور څوک راکړي، که زه نیم کنه د الله دی دین له به الله تعالی نور څوک پیدا کړي. خو ګوره خبره دا ده که هر څومره اخلاقي د اخلاقو په اعلی مرتبه ودرې دی، خو چې توحید د خالص راواغست ټولې دنیا به دشمن د ټولې دنیا دا اوس چې څه دشمنۍ نو څه خو لږ کار مشرانو کړی دی او څه دا ده چې ګوره اوس هم شرکیات د دنیا بیا رالل، خو تاسو ډیله شوي یئ. ځان کلک کوي الله رب العزت دی کی زنانو توام خویندو میندو توام ګرمي مالام کیږي، مالام ګرمي کیږي تاسو لام کیږي. نو چې ګرمي ده یا یخني ده د هغې د وجې مونږه ډوډۍ نه پرېږدو نو د الله دین به او درس به نه پرېږدو. د خاوندانو ته ووایي ښه چې لاړ شئ نن بله نشته د دنیا ټولو ته ووایه بیا به درس لځئ، که تاسو څه قرباني وکړه دی به راځي. اوس ماشاءالله نن چې د چا ځای دی په هغې کې صرف او صرف دغه یو ملګری مونږ له چې رالېږلی دی سله چې دا لوډ سپیکر را شکر دی چې دی رالېږلی، یعنې بیا به لوډ سپیکر لا هم څوک نه. غم خادی دیر از علماء بزرها ویلی دی غم خادی با دیر از نه پیدا کوئی، دا غم خادی بل رزیلا کوئی، دا دکان پہ قضا کئی اور ازا سکول پہ اور از قضا کئی درس پہ میں قضا کوئی. اللہ رب العزت منگ تا دا قرآن قدر پیدا کی. اقول قولی هذا.